محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده بس صرف یوه شپه تاسو دا وظیفه وکئ او سحر راپاڅئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي وي. کله تاسو سحر راپاڅئ او سترګې غړوئ نو ستاسو مخ باندې به د خوشحالۍ اثرات وي. تاسو ته به یو قسم لا خوشخبریانې ولاړې وي او الله پاک به ستاسو دغه حاجت دا پوره کړی وي. دا محترمو زه نوی یم، نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کوم سړی د شپې دا وظیفه وکړي او سحر دی راپاڅي الله پاک به تمام حاجات پوره کړي. الله پاک به هر قسم مشکلات محترمو دا به حل کړي وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خولې فرمان دی. محترمو کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. څومره تاسو وظایف وکړل اوږده اوږده یا مطلب داسې وظایف چې څه د ورځې و دغه ټایم معلوم و، خو دا چې کومه محترم وظیفه ده د شپې وظیفه ده او تاسو یوه شپه وظیفه وکړئ، داسې نه چې درې شپې یو هفته نه، صرف یوه شپه تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز. مشکلات لرئ الله پاک به اسانوي، دارنګې تکالیف لرئ پریشانۍ لرئ الله پاک به محترم دا ختموي او دغه رنګې څومره هم ستاسو حاجات دي الله پاک به په ښه طریقې سره او بهترین طریقې سره محترمو دا یې پوره کوي. ځکه پوره کوونکې او حاجت پوره کوونکې مشکل لر کوونکې دا محترمو صرف الله پاک دی. چې موږ د الله پاک په خزانو باندې یقین وکړو، د الله پاک په ذات باندې یقین وکړو او دا وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټولو ډیر زیات حامی او ناصر او مددگار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو دعا وکړئ چې څومره داسې ملګري دي، خویندې دي، ورونه دي، د هغوی څومره هم حاجات دي. یا الله پاک ته علیم بذات الصدور د تمامو خلکو حاجات دا پوره کړه. یا الله پاک ته بصیر ذات ته لیدونکی د خپل مخلوقات تعینې. یا الله پاک دا پته چې کوم سړي کم حاجت دی، د کوم سړي کم مشکل دی، د کومې زنانه کومه مسله ده، ته د هر څه نه ته خبرې. نو یا الله پاک زموږ هر قسم حاجت د پوره کړي او هر قسم مشکل دا زموږ ختم کړي. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او بهترینه وظیفه ده. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې وظیفه ده او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي او صرف یوه شپه کوي، یوه شپه ډېره نه، الله پاک به د انسان هر قسم حاجت محترم دا پوره کړي. الله پاک به هر قسم مشکل دا به حل کړي. نو څومره محترمو دنیا کې حل کړي داسې څوک هم نشته چې د هغه څه نه څه مشکل نه وي. د هر چا محترمو څه نه څه مشکلات دي، څه نه څه مسلې ورته وي. انسان دی او ډېر زیات کمزوری دی، د کمزور انسانانو ډېر زیات مشکلات دي. نو راځئ دا وظیفه زیم کوم تاسو هم وکئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. نو موږ به څه وکړو اودس چاردام به وکړو. چې کله موږ چاردام وکړو او اسانه خبره دا کولی شئ چې تاسو د ماسخوتن د لمانځه نه بعد مونځ هم وکړو، د هغې نه بعد اوده شئ. چې کله تاسو اوده شولئ خو بهتره خبره دا ده دوه رکعته نفل وکئ او اوده شئ، خو په دې نیت باندې اوده شئ چې زه به راپاڅم تهجد ته، لازما به راپاڅم. نو چې کله اوده شولې او د شپې ستا به کم ټایم کې سترګې وغړېدې نو په سکرین باندې تاسو ته کلمات ښکاري. نو دا کلمات د دې نه سکرین شاټ والئ او موبایل به ځان سره خوا کې کښېږدئ، یا که موبایل سره نه وي دا ولیکئ او کله هم ستا د شپې سترګې کولاو شولې نو دا کلمات به وي. دا کلمات دې ویلي نو سحر محترمو ستاسو به هر قسم مسله دا به حل شوې وي. زه نه یم، نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خولې فرمان دی محترمو.
هغوی دا کلمات وی چې الله پاک به هر قسم حاجات دا پورا کوي. لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. کله تاسو دا وظیفه یو پیر وکړه د هغې نه بعد به اللهم اغفر لي دا به یو پیر وي او ستا په زړه کې څه ارمان دی څه دعا ده مشکل دی او الله پاک ته پیش کړي انشاءالله عزیز چې سحر کېږي هغې نه مخکې به ستاسو حاجات دا پوره شي مکمل یقین سره مکمل توجه سره انشاءالله. الله پاک به ستاسو هره مسله دا به حل کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.